ډیره محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د صحیح بخاري وظیفه د محترمو. دا وظیفه چې کوم انسان وکړله هغه نه به الله تعالی بدبختی به ترې لرې کړي شي. دی چې کوم د نصیب نه پریشانه دی، یعنی نصیب خراب دی، وظایف نه قبلیږي، بدقسمتي راغلی وي، نو بدقسمتي به مول الله تعالی ختمه کړي. کوم چې بدبختی ده، بدنصیبي د محترم مسلمانانو، هغه هم الله جل شانه ختمه کړي. او داسې منګړت خبره نه ده محترمو، دا د حدیث مبارکه او د صحیح بخاري شریف محترم مسلمانانو یو داسې کتاب دی چې د قرآن مجید نفسو ته الله جل شانه مقبولیت ورکړی دی، او یو بهترین د حدیثو کتاب دی چې په هغې کې دا مختصره وظیفه ده. او دا د هغې خلکو دپاره ده چې وایي څوک چې زمونږ بد نصیب دی الله تعالی سم کی، زمونږ هغه بدترینه زندگی دی الله تعالی سمه کی، او کومه چې بدنصیبی دی الله تعالی دی هغه ختمه کی. نو محترمو مسلمانانو، انشاءالله ډیره اسانه ده، ډیره پرتاثیره وظیفه ده. انشاءالله ستاسو حاجت، ستاسو دا بد تاله د زندګۍ دا بدترینه تاله به الله تعالی کولاو کی. ستاسو د بدقسمتۍ دا بهترین هغه انوارات او بهترین انعامات په تاسو الله تعالی شروع کی. نو که غواړئ انشاءالله خامخا یې وکئ، ډیره بهترینه ده، ډیره مجربه ده محترم مسلمانانو. خامخا یې درسره نن ورځ وکئ انشاءالله. سبا ورځې هم کولی شئ، بله ورځې هم کولی شئ، طریقه کار هم درته ښیمه، لحاظه وظیفه مس نه کوئ. الله تعالی مو د زړه تمام حاجتونه پوره که. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره محترم او عزتمند مسلمانانو، په دین مینو او هغه مسافرو کم چې بهر وطن کې ژوند کوي، الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی دغه ټولو مسافرو له ډیره اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ورکړي. محترمو، تاسو به وظایف ډیر زیات کړي وي، الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول کړي. الله جل شانه دې ورسره ستاسو حاجتونه پوره کړي. محترمو، یقینا په الله زما زړه دردیږي ستاسو سره چې تاسو وظایف کوئ او څه وجې نه قبلیږي، نو الله تعالی دې هغه قبول کړي. محترم مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د بدقسمتۍ د په ختمېدو ده. ور یو انسان بدقسمت، یار سړی ورته وي ته دا قسمت ډیر خراب دی، یا دا انسان د بد نصیبه دی، نصیب یې نه ښه کیږي، مشکلاتو ته راځي، پریشانۍ ورته راځي، په کور کې سم آلات نه شروع کیږي، په کور کې جنگ جګړې وي، دغه رنګې وي اتفاقي وي. محترمو، یاره د خپل کم څیز له چې دی لاس وړي هغه څیز یې ورانیږي. کو دی وظیفې کوي، وظیفې نه قبلیږي، کو د باسې رشتې راځي، رشته یې نه کیږي، کو دی کاروبار ته لاس چې کاروبار یې نه سمیږي، یا دغه رنګې دی د ویزو کاروبار کوي، وی سعودي ته ځي، بل ملک ته ځي، کار یې نه سمیږي. یعنی هره توګه باندې د قسمت ته تاله والې شوې ده، د نصیب نه را بیدارېږي. محترم مسلمانانو، نو انشاءالله په دې وظیفې باندې به الله جل شانه ستاسو نصیب هم کولاو کی، ستاسو د قسمت هغه طالب هم الله جل شانه په دې وظیفې سره کولاوي. او دا وظیفه سیخوا دی، خو وظیفه نه ده. محترم مسلمانانو، دا د صحیح بخاري شریف نوم خو به مو اورېدلی کو کتلی هم نه مو، الحمدلله لوستلی هم دی. دا یو بهترین جامع د حدیث مبارکو کتاب دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هر خبره پکې لیکلی شوې ده، او رسول الله مبارک ته هر خبره الله جل شانه په وحی ذریعه باندې د حدیث مبارکه بیان کړي دي. نو لہذا دا وظیفه تاسو انشاءالله واورئ، زده یې کئ. زه به تاسو ته په سکرین هم انشاءالله راوښیمه، دې دپاره چې تاسو ځان له یو سکرین شاټ وباسئ او دغه وظیفه انشاءالله کوئ. نو راځئ وظیفې سیټ ته ځو. وظیفه دا د محترم مسلمانانو، تاسو لومبۍ وظیفې ته غوږ شئ، بیا ته زه د دې وظیفې معنی کومه او دا بیا څو پیرې وایې، نو دغه خبر هم درته کومه انشاءالله. ښه ګوره، وظیفه ده په سکرین تاسو ته ښکاري: اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ودرك الشقاق وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اسانه ده، هی ونه ته لس ټکي دي. اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ودرك الشقاق وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بس دقه اسانه وظیفه معنی څه ده؟ ای الله، بېشکه زستانه فنا غواړم. صحیح شوه؟ ستانه فنا غواړم د څه شي؟ د بند قسمتونو، د بند نصیبونو. صحیح شوه که نه؟ او د هغې مشقتونو الله زه تانه فنا غواړم، چې زه د بدبختۍ نه فنا غواړم الله، او د خرابې خاتمې نه فنا غواړم، او د دشمن هغې
دشمن نه چې ما پسې خاندي، ما پسې کور کې زنانه هم خاندي، ما پسې لیورونه هم خاندي یا نور تره زامن وغیره د هغوی هم د خندا شوم. الله نو ته ما د دې بېوسۍ نه، زما د بدبختي، زما د ازمیښونه، زما د مشقتونه الله دا ختم کړي. دا معنی ده ښه. نو انشاءالله ګوره او د حدیث مبارک حدیث صحیح بخاري حدیث دی، صحیح شوه که نه. حدیث نمبر څو دی؟ 6616 نمبر حدیث دی. که څوک یې ګوري نو ځان لی راواړوئ او دا حدیث وګورئ. صحیح شوه. اوس محترم مسلمانانو دا به څونه تعداد سره وایي دا خبره تاسو ذهن کې کېږدوئ. نو که دا انسان د جمعې په ورځ یې وایي، د هفتې په ورځ یې وایي یا نورو ورځو باندې وایي محترم مسلمانانو، نو تاسو کم از کم د جمعې په ورځ کم از کم 314 پیرې ووایئ. د ماسپښین د مانځه نه پس، د مازدیګر د مانځه نه پس محترم مسلمانانو 101 مرتبه ووایئ. د ماښام مانځه نه پس 80 مرتبه ووایئ محترم مسلمانانو. د ماښام د لمونځ نه پس 21 کرته ووایئ او د ماسخوتن د مانځه نه پس محترم مسلمانانو 11 پیرې ووایئ. انشاءالله تعداد به تاسو ته معلوم شوی وي. لہذا په دې ورځې خامخا وکئ او بیا د دې نه پس دعا غواړئ چې الله زما بدبختي ختمه کړي، الله زما د بدنصیبي ختمه کړي، الله زما د قسمت تاله کولاو کړي، الله زما چې څومره نصیب هغه اوده دی الله هغه نصیب مې ته را بیدار کړي. که ما باندې کم ازمیښونه دي الله ته یې ختم کړي، کومې بیمارۍ دي الله تعالی ته یې ختمې کړي. نور چې څومره ستاسو حاجات دي محترمو هغې سره سره انشاءالله دعا وغواړئ او د خیالي په ورځ هم کولی شئ، د اتوار په ورځ هره ورځ یې کولی شئ. خو د جمعې ورځ ځکه بهترینه ده چې دا یو فرنوره ورځ ده. د جمعې ورځ فضیلت هم په حدیثو کې راغلی دی. نو که د جمعې په ورځ وشي ډېره به زیاته بهتره وي. او که د هفتې اتوار مطلب دا د شعبان میاشت ده، بیا د رمضان د نو روزانه دا وظیفه ځان له انشاءالله شروع کړئ او د الله تعالی نه دغه دعا غواړئ چې الله تعالی زما دا حاجتونه، زما د پریشانۍ، زما دا مصیبتونه، تکلیفونه الله ته ختم کړي. الله په ما باندې خپل رحم وکړي. الله زه ستا بنده یم. الله یو مخلوق ته تا محبت ورکړی الله، نو مور د خپل بچی سره محبت کوي، چیلی د خپل بچی سره محبت کوي، چرګه د خپل انډې سره او بچی سره محبت کوي. الله نو زه تا پیدا کړی یم، الله ته ما سره محبت وکړه. الله په خپل محبت کې مې راډوب که او زما حاجتونه الله تعالی ته پوره که. مسلمانانو انشاءالله چې الله جل شانه هم حاجتونه او پریشانۍ تمامې ختمې کړي دې وظیفې سره. ما عاجز ګناهګار بنده ته هم دعاګانې کوي چې الله جل شانه زما او ستاسو دا محبت د خپل رضا وګرځي، زما او ستاسو آخرت الله جل شانه ښکلی کړي او د دنیا او د آخرت د عافیت او د خوشحالو زندگی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته الله جل شانه نصیب کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.